رب العالمین فمونگ و تاسو در رمضان مبارک میاشت تیر کړه او الله حمد او الله او کرم دي چې مسلمانانو پکې دروازې روجي نیولې د شپې تراویح او ختمونه وکړل او ډېرو مسلمانانو په آخري لسو شپو کې د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو. پروردګار دې دغه عبادتونه زمونږ په خپل دربار کې په ډېرو لویو دوچندو سره قبول او منظور کړي. رب العالمین دې ستاسو زمونږ دغه ناقص عبادت چې مونږ کړی قبول کړي او پروردګار دې د رمضان د دې میاشتې د بیا بیا رجوع نیولو توفیق زمونږ نصیب کړي. زما وروڼو نن په مونږ اختر دی او ټول مسلمانان د اختر خوشحالي کوي. رکوټ اختر د روجو د عبادت خوشحالي ده. انسان په دې خوشحاله وي چې الله شکر دی په دې مقدسه میاشت کې تا ماله د روجو د نیولو توفیق راکړه. د هغه روجو خوشحالي دې ته رکوټ اختر وایي. عام مسلمانان سحر کې یو بل له مبارکباد ورکوي، یو بل سره ملاویږي، د اختر مانځه کې یو بل سره ملو شي، په لارو کوڅو کې یو بل سره ملو شي، رشتہ دار او دوستان د یو بل ملاقات لذي، زنانه خوشحاله، هر چا نوې جامې یا پاکې جامې اغوستي چې وسې کېږي. ولې مونږ وایو زمونږ اختر دی مونږ خوشحاله یو. داسې ده که نه ده؟ مونږ وایو زمونږ اختر دی مونږ خوشحاله یو. ماشومان وی سبا اختر دی، زنانه وی اختر دی، بوډاګان ککت کې پراته دي، پاکه جامه کې پراته دي، مریضان که په اسپتالونو کې دي پاکو جامو کې دي، وارثان ورته پاکې جامې واچوي، سبا اختر دی. دا تپوس کوي چې الله به څه وایي؟ مونږ خو وایو اختر دی. الله مختر وایي که نه وایي؟ زه خوشحاله یم، ته خوشحاله، کورونو کې زنانه او بچي خوشحاله دي، الله به څه وایي؟ زما وروڼو چې څنګه ته خوشحاله چې اختر دی، دارنګې پروردګار خوشحاله دی چې اختر دی. او دې وخت باندې چې دا مونږ مونځ کوو او دا خلق را روان دی، یقین وکړه چې را روان هم په دې لارو خلق دی اختر مانځله را روانو، قسم په الله زړه مې خوشحاله و. هر مسلمان په دې خوشحاله دی چې یاره زه روان یم یو جومات ته ځم، یو لوی جمع له ځم چې هلته د اختر مونځ وکړم. دغه وخت کې پروردګار خپلې فرشتې راغونډې کړي، ما ته تاسو ناست یې، الله ته فرشتې ناستې وي او پروردګار د خپلو فرشتو نه تپوس کوي، ای فرشتو یو مزدور چې مزدوري وکړي سمو خیال دی چې هغه له به هغه مالک څه ورکوي؟ فرشتې وایي الله مالک له پکار دی چې مزدور له پوره اجر ورکړي، پوره مزدوري ورکړي. 100 روپۍ دیاړي ده چې 100 ورکړي، کمې نه کړي. خوله لا اوچه نه ده چې دیاړي وله ورکړي. 50 روپۍ مزدوري ده چې 50 ورکړي. الله د مزدور د مزدورۍ سیله هم دقه ده چې مالک کم وخت رخصتوي چې پوره اجر وله ورکړي. وی ښه ای فرشتو ګواهان شئ او الله په خپل ذات 15 قسمونه خوري. زما دې په خپل ذات قسمي، زما دې په خپلو صفتونو قسمي، زما دې په خپل جلال قسمي، زما دې په خپل کبر او لوی قسمی او زما دې په هغه خپل جمال قسمی. 15 قسمونه الله خوري چې زما دې بندګانو مزدوري وکړه، د رمضان روجې ونیولې، دې مزدوري وکړه، ما ورته ویلي. اوس روان دي د اختر مانځله کور یې پرېښود، بهر ته روان دي د اختر مونځ کوي، ما خوشحاله ما رضا کوي. ای فرشتو خوشحاله شئ، دا ټول به د مانځه نه بخلې واپس کومه. ټول وای الحمدلله. څنګه مونږ خوشحاله یو اختر کو الله خوشحاله دی. رب العالمین اختر خوشحالی ته وایي، دا الله فرشتې خوشحاله دي. نو اختر یوازې په بندګانو نه دی، اختر خو مونږ خوشحالی ته وایو، خوشحالي یوازې په مونږ نه ده، په الله او د الله په فرشتو باندې خوشحالي ده. او دا زمونږ کمال نه دی، دا د الله فضل او د الله کرم دی. مونږ او تاسو رب العالمین مسلمانان پیدا کړیو، ټول وایي الحمدلله. د مسلمان ملک کې پیدا کړیو، د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړیو، په دغه ژبه مو د الله او د الله د رسول نوم راځي. دا ستا او زما کمال نه دی، دا د الله فضل او کرم دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي یمنون علیک ان اسلموا،
اے زما حبیبا خپل پیغمبره دا بعض خلق در باندې احسان رالی چې مونږ خو بدل اسلام راوړه کنه مونږ مسلمانان شو قل لا تمنوا علی اسلامکم او آیا ورتا چې پام کوئ په ما د خپل مسلمانۍ پیرزونه نه کې احسان نه کې اسلام دا عمل نوم دی روجه دل نسم ختم دل کوم حج دل کوم پیسې لګوم جماعت جوړوم دا مې در باندې احسان دی او آیا ورته اے ښکلي پیغمبره لا تمنوا علی اسلامکم په ما د خپل مسلمانۍ احسان راوانړوئ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان الله وی زما احسان قبول کې چې د امریکې او د یورپ او د افریقې دا سره او تور کافر مې پرېښي دی او ستا په زړه کې مې د ایمان رڼا چولې ده ټول وایي الحمدلله مونږ د الله احسان قبلو بیا وایي الحمدلله دا د الله احسان دی یو ملنګ روان دی خپې بلې خپې سر تور سر شلېدلو جامو والا په لاره روان دی د ډوډۍ درک کې نه لګي بیزار نشته جامې شلېدلې دي غریب فقیر مسکین دی یو ښار ته ورغی څه ګوري چې خلک د ښار دروازو ته په قطارونو په لینونو ولاړ دی اله ګوله درشته ده تپوس وکړي فقیر مسکین چې دا ولې دا خلک څه ته ولاړ دی جلسه ده جلوس ته څه چل دی وی نه دا بادشاه دروازه بنده کړې ده د ښار ټول ګیټونه بند دي دروازې بندې دي ولې بندې دي دا بادشاه نه باز تښتېدلی دی بادشاه اعلان کړی دی چې دروازې بندې کړئ چې باز بارو نه دي د ښار نه تر څو چې د بادشاه باز نی پیدا شوی دروازې به بندي او چې کله باز پیدا شو دروازې به کولاوي نو دننه خلک به بیا بار راځي بار بدل نه دا مسکین فقیر شلیدلو جامو والا لږ ځان لشو د خلقو نو یو سوړه سویلې یې وکړو یا الله ناشنا خدایي دې ده عجیبه خدایي دې ده الله چې د جهان بېوقوف بادشاه دی نو بادشاهي دې ورکړې تمکل بادشاہ خو ځکه دی چې باز ته دروازې بندوي باز خو په دروازه نه دي څه ګډه چیلۍ خو نه ده باز خو په اوالو دي دونه قمقل بې وقوف بادشاه چې باز ته ګیټونه بندوي که طاقت دي وي نو په دې ښار جال خور کا چې بازونه تښتي نو چې جال نشي خورولی په دې ښار باندې نو دروازې بندوي دا چیلۍ ده که خره ده او که دا څه شی دی چې ته ورته دروازې بندوي دا خو باز دی په اوالو ځي یا الله دومره قمقل بادشاه د جهان خر بې وقوف هغه له دې بادشاهي ورکړه نه پوهېږي ناپوهه دی او چې زه هوښیار یم نو الله زما جامې م نشته شلېدلو جامو پې ګرځم پیزار مې نشته کوي شلېدلې پیزار خوراک مې نشته پردي خوراک ته ناست یم کور مې نشته پروردګاره ناشنا خدایي دی دا زه هوښیار یم په درونو ګرځم شلیدلو جامو کې هغه بې وقوف قمقل خر دې مخکې کړی دی بادشاهي دې ورکړی د خلک ورته سلامونه او سلوټونه کوي اخوا شو کېناست یو میدان کې وده شو لوی الله په خوب کې ولید پروردګار رب العالمین ورته وایي هلکه ولې پریشان یې وی الله ستا دې خدایۍ ته پریشان یې څه چل دی د ما په خدایۍ کې وی هوښیارو له دې څه ورکړي دی او قمقلو له دې څه ورکړي دی واقعي ګورې که تاسو سوچ وکئ که نه بعضې د جهان مالدار خلک یي د خبرې په چل نه پوهېږي بعضې هوښیاران یې د روزې دره کې نه لګي کم عاقل عاقل آیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا قمقل بی د دنیا مال او دولت بی هوښیار بی درک به نه لګي دنیاوي په عقل نه ده نو پروردګار ناشنا خدایي دی ده د جهان بې وقوف له چې باز ته دروازه بنده کړې ده هغه له بادشاهي ورکړې ده او خلک سلوټونه ورته کوي او څوک ورته سټ سټین کوي او چې زه هوښیار یم نو زما د جامو درک نه لګي سجدې راته لګوم تندي مې راته وسولول د ډوډۍ درک مې نه لګي روجې دله نیسم د پېشمني او د ماښامي درک مې نه لګي ناشنا خدایي دی رب العالمین لک چې کوم علم دی که نه الله سره چې کوم علم دی د ټول مخلوق علم حضرت خضر موسی علیه السلام ته وایي دریاب کې روانو که نه دریاب کې روانو یو چنچڼې د کشتۍ نخله ښکته کړه په مخوکه کې یو ساس کې اوبه راوچتې کړې حضرت خضر موسی علیه السلام ته وایي وی څه دې خیال دی چې دا راکوټ ساس کې د ټول دریاب په مقابله کې څه حیثیت لري حیثیت نه لري دریاب ته ګوره او ساس کې ته ګوره وی زما او ستا علم او د دې
ټول مخلوق دا علم یو ځای کا دا الله دا علم په مقابله کې دومره نه لکه دریاب په مقابله کې اداره کول احساس کېده الله لا علم دی الله په خپل کار ښه پوهېږي موږ څه پوهېږو رب العالمین دغه فقیر ته وایي عبادت گزار ته وایي ښه لکه زما دا فیصله ټیک نه بادشاهي تاله پکار ده تو هوښیار یې ډېره ښه ده دا فیصله کوم اوس فیصله کوم الله خو چې وي کن وسپیکون د ده دا بادشاهي به راوالم تاله به یې درکړم اوس 2 سیکنډه کې فیصله کوم کولی شي الله نواز شریف یې کم ځای ته ورسوه چې سلوک پې ورته کو جرنیل صاحب هغه یې کم ځای ته ورسوه زه کولی شم الله وایي اوس به د ده را بادشاهي تاله درکړم دا دنیا به راته سلوکونه کوي هر څه به دې برابري دنیا کې به د عیش و عشرتي بادشاه به شي د علاقې ستا دا نعمت به زه هغه له ورکوم ستا دا به هغه له ورکړم د هغه هغه به تاله درکړم وی الله زما والا څه دي دا شلېدلې جامې دا شلېدلې سپلې دا چې د درک د ډوډۍ دا وله ورکې دا نعمت دی وی نه 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 ستا په لکې چې کوم ایمان دی ګورې او ته چې ما ته د شپې جهالې سلګی وې او ما ته زاري کې دا نعمت او چې ما ته سجدې کې دا نعمت او چې ما سره د مینه ده او د اراز و نیاز را سره کې دا نعمت د هغه مال او دولت بادشاهي تاله در کوم ستا هغه د نیمې شپې ما سره جړه او ما سره مینه به هغه له ورکومه څنګه دې خوښه ده وایي نه الله دا بادشاهي مې نه پکار ده خپل نعمت مې ټیک دی نو مونږ له چې الله کوم ایمان را کړی دی او د رمضان دا روجې مې ورته ونیولې او بیا سار ورته راووتو زما ورونو د دې نه لوی نعمت بل شته الحمدلله نو دا الله راویستو او چې کم سړی راشي او الله ته مانځه ته ودرېږي په دې خوشحاله شي ماسپښین لمونځ دې وکړ دې جومات ته تا الله راوستی ستا په زړه کې د جومات مینه واچوله ستا په زړه کې د خپل ذات مینه واچوله ستا په زړه کې د جهنم یره واچوله نو ته جومات ته رالې نو چې مازدیګر بیا رالې مانځله نو ته پوه شه چې د ماسپښین هغه مونځ دې له قبول کړی دی که هغه تلل دې نه وي قبول نو مازدیګر به نه وي راغوښتی نو چې ماښام بیا رالې نو پوه شه چې هغه مخکنۍ جړه یې دله قبوله کړې ده هغه عمل یې دله قبول کړی دی زما ورونو که زمونږ ژوند دی که زمونږ مرګ دی که زمونږ حیا ده که زمونږ عزت دی که زمونږ مال دی که زمونږ اولاد دی که زمونږ بچی دی که زمونږ ډوډۍ ده دا ټول د الله د طرف نه دي نو دا د الله فضل او کرم چې د رمضان مبارکه میاشت کې په مونږ او تاسو روجې ونیولې او بیا خپل ذات ته ودرولو او څنګه چې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي پروردگار دې مونږ هغه قوم کې چې کم قوم متعلق الله فرشتو ته وایي چې دا زه بخلي واپس کوم زما ورونو دویمه خبره درته کوم زمونږ په دې وطن کې یو برایي ده یو بیماري ده د هغې بیمارۍ نه به لږ ځان ساتل پکار مونږ کوو روجې مونږ نیسو په چا چې زکات فرض ډېر مسلمانان یې ورکوي په چا چې حج فرض ډېر مسلمانان ځي یو لویه بیماري زمونږ په وطن کې دا ده چې یو مسلمان د بل مسلمان غیبت کوي دروغ وایو شیطانت کوو چې وسم رسی پردی حیا و عزت عملو او چې وسم رسی نو د بل سپکم وایو د دواړو جهانو مبارک سردار حجة الوداع کې د مینا په میدان کې چې د اختر ورځ ده د لوی اختر او د عرفات په میدان کې چې د عرفې وزن ده او د جمعې وزن ده دواړو ځایونو کې یو تقریر کړی دی ادرت په خپله اوښه مبارک باندې سور شو او صحابه کرامو ته اعلان وکړه چې ټول ورته راجمع شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان ورته دا وکړ چې ای مسلمانان د جاهلیت په دور کې که چا یو بل وجلي بس اوس چې کله مسلمان شو هغه فتنې او دشمنۍ ختم بدل بنا لباس اسلام نه مخکې چې چا یو بل سره قتلونه کړي او زما د خاندان یو الک ربیعه ابن حارث دا هذیلیانو وجلی دی بدل مې پې پوره دی خو چونکې دا د جاهلیت په دور کې شوي دي نو هغه ورته ما وبخه اسلام نه پس که چا یو بل مړه کړل نو قصاص به الو خو جاهلیت کې چې څه شوي دي ما هغه یو بل ته وبخې دویم اعلان سود ختم د نن نه اعلان دی چې سود ختم او که د چا یو بل سره سودی کاروباري خپلې پیسې دې ته اخلي سود دې نه علي تاسو ته پته لګي چې د زلزلې د راتلو لوی سبب په دغه وطن کې څه شی دی خلک نه دی خبر
سو کوئی دا شی دی 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 سودی کاروبار د سود کاروبار او د سود لعنت دا د زلزلې د راتلو سبب سود متعلق اعلان دی چې باس او بیا وایي چې د ماتر عباس د هغه چې چا سره پیسې دي او په سود یې ورکړي دي اصل زر د تیوالی او سود ختم ګوره لاول په خپل عمل وکړو بیا عامو ته اعلان وکړو دریم نمبر د ښځو به خیال ساتئ زنانه دا تاسو سره په دې لاس کې قیدیانې دي ستا خدمت کوي ستا د میلمه خدمت کوي ستا د بچو خدمت کوي د هغې به ډېر خیال ساتئ د نوکر او چاکر او چې تا سره کوم مزدور دی او امسایه دی زمیندار دی د هغه به خیال ساتئ په غریب طبقه نبی علیه السلام خفه کېږي او بیا تپوس کوي ای صحابه او تپوس ته نه کوم دا د څه میاشت ده صحابه ته معلومه وه خو هغوی به د ادب نه غږ نه کو چې که مونږ هسې نه د نبي علیه السلام دا ښکاره تپوس دی نو که څه بل نوم ولږدي وی صاحب الله او رسول ته پته ده ولې د ذوالحجې د لوی اختر میاشت نه ده وی ده وی دا کم میدان دی کم خار دی وی الله او رسول ته پته ده ولې د مکې مکرمې هغه مبارک خار نه دی دا د څه ورځ ده الله او رسول ته پته ده ولې د لوی اختر هغه مبارکه ورځ نه ده د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا زه به ورته هغه د پښتو لنډ مفهوم بیان کوم لفظي ترجمه درته نه کوم چې د لوی اختر ورځې یا مثلا د جمعې ورځې او د عرفې ورځې دا څومره د برکت ورځ ده پخوا به د عرفې په ورځ خلکو په څاروو کار نه کو دا لوی اختر مخکې به یې ګیا راوړه چې د اختر په ورځ به مونږ بس کار نه کوو په څاروو به یې مزدوري نه کوله نو چې ورځ د لوی اختري یا ورځ د جمعې وي او د عرفې وي د لوی اختر د ذوالحجې میاشتې او د بیت الله په خوا کې یو سړی سنګینه ګناه وکړي بدعملي وکړي د ده نه غټ ګناهګار به بلي د مالونه ولې چې ورځ مبارکه میاش برکتی خار د بیت الله گوند د بیت الله نبی علیہ السلام اعلان کوي کم مسلمان چې د مسلمان وینه توی کړه کم مسلمان چې د مسلمان عزت واغشته کم مسلمان چې د مسلمان مال په ناجایزه واغشته داسې ګناه ده لکه چې د اختر ورځې یا د عرفې ورځې د جمعې ورځې د لوی اختر ورځې او د بیت الله په خوا کې سنګینه د زنا ګناه کوي دغه راکوټې ګناه کوي او سړی هلته دغه ګناه کوي هو د بیت الله خوا ظالم بچیا دې میاشت ته دې ورځ ته لیکن نبی علیہ السلام فرمایي کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا مونږ ته دا ګناه رسته ښکاري یو مسلمان د بل عزت یو مسلمان د بل غیبت یو مسلمان د بل سپکه یو مسلمان د بل مسلمان مال تغل دا د مسلمانۍ طریقه نه ده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده د دوالو جهانو سردار فرمایي مسلمان څه شی دی د مسلمان تعارف درته کوي هغه څوک دی چې د د لاس او د د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار څوک چې دوه طریقه دی یو ته یو څه وي بل ته بل څه وي یو ته یو څه بل ته بل څه د قیامت په ورځ به په دې خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي څومره لوی ګناه د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي زمونږ په ایمان دی چې یو سړي د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل عربی کې وي اقتل دا فلان کې مړ کا صرف دا وایي چې اق دوه تفته کې وایي یا ورته وایي دا فلان کې مړ کا داسې ونه وایي وایي مړ لفظ خوا پې پیشي یا اشاره ولا ورکی هغه په لاره روان دی چې دا کم سړي د چا په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړي دي د قیامت په لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو په مخ کې د فرشتو مخ کې د په تندي به لیکلي آیس من رحمت الله دا سړی د الله د رحمت نه مایوسه دی چې دوه ټکي استعمال کړي په تندي به بورډ لګېدلي نو چې هغه ټوپکې ورپسې وړي چې هغه مرسته یې ورسره کړي د هغه به څه حشري خدای نه ویریږي مسلمانانو یو بل سره جوړ وکړئ جوړ کروانی جوړ وکړئ چا زیاتې کړلې ویې بخئ یو بل مرګ پسې مه ګرځئ د یو بل حیا غشتو پسې مه ګرځئ د یو بل قتل و قتال او جګړو پسې مه ګرځئ
توبه وباسئ دلته به ووایه د ازباو کې خلک وایي فلان کې نر دی نر دا نرتوب خو نه دی تا خو دلته ډز وکړ نر دی خلک ورته نر وایي لیکن دا پتلون والا پولیس والا چې راځي ستا په کور کې زنانو په منځ کې ګري دغه نرتوب دی څه شو بیا چې بیا په خپو وله پرېږدو جرګې پکې هغه نرتوب دی بیا څه شو دا نرتوب نه دی مسلمان باندې دی لاس واچو دا نرتوب دی دا نرتوب نه دی هغه زیاتي وکړه ورته ویې ما وبخلې دا نرتوب دی په پردی لور خور دی حیا واچوله څادر دی پې واچو دا مسلماني نه دا نرتوب دی الله دې زموږ دا نصیب کړي ښه اخلاق د دواړو جهانو د مبارک سردار طریقه وه معلوم جبه محفوظ کې جبه کنټرول د غیبت نه عبدالله بن مبارک لوی شخصیت یو سړی وله راغی وی سید ګناه مې کړې ده جاړي ډېره لویه ګناه مې کړې ده ډېره لویه ګناه مې کړې توبه وباسم چل راته وښایه وی څه ګناه دې کړې ده وی بدعملي مې کړې ده اوهو انا لله ما وی که د مسلمان غیبت ته کړی دی داسې ګناه ده او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د چا غیبت وکړ خپل قبول شوی ثواب یې هغه ته وبخه زه پردې غیبت کوم چې څه مې ګټلي دي نیکي تا ته مې وبخل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د چا فلان کې سړي غیبت کوي ښکری د کجورو ډکه کړه ولې په خیرات کې ولېږله وی یا دې بد وي او ته ولې کجورې لېږې وی هغه ما ته ټول ثواب را وبخه نو که هغې مقابله کې یو ښکری کجورې ورکړم څه به وشي وی ته غیبت نه کوې وی چې غیبت کوم د مور ولې نه کوم وی د مور څوک غیبت کوي نو وی نبی علیه السلام وی چې چا غیبت کوي وکړه نو خپل ثواب دی ورته وبخه د مور خرې چې ثواب بل چا لري چې مور له خو ملاو شي که ټوله ورځ په جومات کې په بازار کې په دکان کې د پټي په پوله په غیبت هم دا خولې ستړی نه شي یو د یو او کولی څه شي زه چا غیبت وکړم چا مې څه وکړل تا د بل مسلمان غیبت وکړه څه دې والا وکړل دروغ دې ووایي څه دې وکړل شیطانت دې وکړه چې د هغه څومره قتلونه چې کېږي د دواړو جهانو سردار فرمایي په دنیا کې اربونه او کروړونه چې کېږي د دې ټولو دا چې یو ځای کې تر قیامته پورې دا ټول به د قابل په تله کې ورچوي ولې ځکه په دنیا کې د قتل ایجاد قابل کړی دی جبه به کنټرول کوه خرونو درېیمه خبره دا ده چې روجې مو نیولې اوس ورپسې په دې میاشت کې 6 نورې روجې دي خو به انشاءالله تاسو ته ټولو ته یادېږي زموږ مولي صاحب د الله وبخي او خدای په قبر انوار نازل کړي دا 2 سیزونه د هغه برکت ته په اعتبار هم 3 سیزونه یو 6 روجې د شوال یو اعتکاف چې هغه به د خلکو کوي او دریم صلات تسبیح دا د هغه برکت دی نو دا 6 روجې نبی علیه السلام فرمایي چا چې د رمضان روجې ونیولې ورپسې په دې رکوع اختر میاشت کې 6 روجې نورې ونیولې دومره اجر به الله ورکړي لکه ټوله زمانه چې روجې نیولې او حکمت پکې څه دی الله ته دا ښیي چې یا الله زه ستا د رمضان په دغه روجو ګورې ستومانه نه یم که په هغه روجو ستومانه نور به مې ولې نیولې زه پې ستومانه نه یم دا د نور یم بلې نیسم که ټول کال روجې وي پروردګاره ما به بیا نیولې نو 6 روجې په دې میاشت کې دا ونیسئ یو نن ورځ نیول بند دي او د نن نه پس چې هر کله نیسئ نیوی شي زنانو ته مو وایي زما روڼو اخري یو بل ټکې راته زمونږ د اختر همیشه د لانجو اختر وي مونږ ته پنجابیان وایي مونږ پښتنو اختر هم د لانجو اختر وي مونږ لا د اختر اعلان نه کړي چې تاسو ډلې شروع کړي زړه مو چاود دی خلکو ته چې یاره خدای بندګان که تاسو ګني کوئ مونږ پکې کار لرلی دی کالوګان کوئ مونږ درته ویلي چې دا تخم مه کوئ دا وکړئ که دکانداري کوئ مونږ درته ویلي چې دا سودا مه خرڅوه دا خرڅه که ته ډاکټري کې ما درته ویلي چې دا دارو مه ورکوه مریض ته دا ورکړه نو چې زه ستا کار کې ګوتې نام خدای دپاره ته زمونږ په کار کې څه لګوتې وې خو ستاسو دپاره دی ماښام بانک وویلی شو لا بانک نه وویلی شو چې خلکو ډلې شروع کړي زما روم صدقه فطر که چا ورکړي زه حیران په دې ما خبره د اخبار او د ریډیو نه زمونږ نه هغه دین هم ټول ګډوډ کړ تاسو رونه ناست یې دا ځوانانو ته پته نه لګي دا چې کوم سپینګري بوډاګان ناست دي زه دوی نه نن تپوس کوم په دې منبر مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه تقریر کړی دی که نه جواب راکړی دا سپینګرو نه تپوس کوم کړی دی دلته کې هغه د صدقه فطر د بیان کړی دی که نه څونه یاد کړي دي هغه زمانه کې خو کیلوګان نو څونه یاد کړي تاسو یې ووایئ 5 پاو پاخه بیا منلی عالم عربو منلی و عجمو منلی و دلته هغه 5 پاوه پاخه اعلان کړی دی او بیا ستا د علاقې کې څومره علما دلته تېر شوي زمونږ باباجي 5 پاوه مولانا عبدالحق صاحب 5 پاوه دلته کې چې کم مشر استازو او نور علماو د دې علاقې د دې وطن د دې ټول وطن
نیم پاوه. نو بس دې کې تپوس ضرورت نشته. ای د تورنزو او د میرې او د ګردونوا مسلمانانو تاسو خو نیم مولیان یې علماو لمن کې وخت تېر کړی دی. پنځه نیم پاوه چې کوم شی رواج دی، که رواج د غنم وي غنم ډېري د هغې قیمت لګوي، که رواج د وړو دی د وړو قیمت لګوي. نن سبا عام استعمال د وړو دی، غنم کم دی. نو بس پنځه نیم پاوه چې ما کوم حساب کړی دی پاو کم 2 کیلو تقریبا د هغې نه جوړېږي. لږ کم خو تقریبا پاو کم 2 کیلو. نو پاو کم 2 کیلو اوړه د هغې قیمت لګوي دغه سرسانه ورکوی به د اختر د مانځه نه مخکې ګورې. وروسته چا ورکړه غاړه به اخلاص وي خو هغه جرې نه کېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه نه یېره شوې وه. نبی علیه السلام د راغې د الله رسوله ما نه خو سرسانه یېره وه، اوس مې یو مریی ازاد کړه. مریی د بلو زرګونو روپو وي. یا عثمان کم ثواب چې د اختر د مانځه نه مخکې دی، اوس که 100 مریان هم ازاد چې هغه ثواب نشي ګټلی. باقي مسایل به درته په جمعو کې خپل علماو کړي. زما دغه څو ټکي مې درته وویل، خصوصا دا یو ټکي چې د خپلې ژبې لږ کنټرول وساتئ. د مسلمان عزت وکړئ، سپکه مه وایئ، ګناه مه کوئ، بد. او مولانا صاحب مولانا فنځ قادر صاحب زموږ مشر دی، یو عجیبه خبره وکړه. زه خو یې ځکه نه کومه چې 20 ځله م کړې ده. هغه دا ده چې د اسقاط باندې واقعي رښتیا خبره چې تاسو عوامو خفه کېږئ، موږ په شرمونو خفه کېږو به نه. اسقاط راوړئ، موږ درته وایو مې راوړئ. خیرات دا دی جماعت کې اسقاط نه لګي چې مړي شو دلته دی جماعت له ورکې. دا جماعت دی که دی جماعت ته زموږ څونه حاجت دی. خدای پاک ناصر حاجي صاحب او د ملګرو به ډېر لوی خیر ورکړي. لاندې چت جوړ دی، دا پکې زیاتي شو. دا بره ګیلرۍ پکې زیاتي شوې، دا غاړې پکې زیاتي شوې، او نن خلک پکې نه زیاتل او چت پاتې دی. دا که باران یې مونږ به دا مونځ کوم ځای کوو. نسخاتونه مهرباني کوئ چې مړ وشي خامخا انسان مري. نو که څلوېښتي کوئ، که جمعه کوئ، که اسقاط کوئ، ټول وړه ناصر حاجي صاحب له چې په دې جومات کې ولګوئ چې بابا پسې صدقه جاریه شروع شي. هلته اسقاط راوړئ او اخلي څوک. یو ځل خو مې نیت وکړم چې دا کم یې اخلي دی دوم. قسم په خدای داسې خلک یې اخلي داسې چې د جایداد مالکان دي. په سر یې څادر اچولي، سر یې ښکته کړي او زر صابوني ټکی راوالي پر جیب کې ومنډي. بدنام مولا دی. څونه مولیان دي په جنازه کې؟ تا 3 پیټۍ راوړې، مولیانو څونه راوړې؟ ټول پکې 5 مولیان دي. چې تاسو یو څه وایي مولیانو اسقاط باندې جګړه وکړه. ما په شیرپاو کې یو راوړي وو، وی مولیانو جګړه وکړه چې مې راوړي وو، دا څوک دی؟ دا مولا دی؟ دا خو زمونږ د شیرپاو پښتون دی. نو مې پښتون جګړه وکړه، بدنام مولا دی. هلته کې په یو لاس مات کړی، لاس چې مې راوړي وو چې پته ولګېده د شپېتو جربو جایداد مالک و او بدنام مولا دی. خدای ته وګورئ دې څیز نه. دا خیراتونه په مړو پسې کوئ، صدقې په دې مړو پسې کوئ. په موږ لکه تجربه وکړئ چې دا اسقاط نه راوړئ چې موږ د جنازې درځو که نه درځو. چې کوئی مولا اسقاط نه راځي. زه خو الحمدلله نه راوړم کور ته. دا نه چې ناروا دی، په دې وجه چې تاسو خبرې کوئ، سپکې وایئ. هلته ویلم ګناه نه ده، ویلم بل مسلمان غریب دی ول نه یې راوړم کور ته. ولې زما جامې بغیر صابون نه پاتې شوې. شکر دی الحمدلله. هغه دار او جوار وروره تعالی خدای درکړي، موږ هم خدای راکړي، ښه په عزت یې راکړي. نو دا یو مهرباني وکړئ. خیرات صدقه جاریه په خپل جوماتو لګوئ، په لارو باندې ولګوئ. کور ګاونډ کې کوم مسکین فقیر دی هغه له ورکړئ، او که مقبرې ته راوړئ لږ د عزت په شکل یې چې ته غریبانو فقیرانو له ورکړئ. دا قصې پېژني. ښه بل د اختر په ورځ دا بعضې رواجونه دي، زنانه ټول مقبرې ته رواني، هلکان هم مقبرې ته رواني. دا رسم ختم. مقبره کې اختر پرست څه کوئ؟ هلته هلکان هم دي او جینکې هم دي او خسته جامې دواړه اچولي. دا خو ګناه ده. د اختر په ورځ مقبرو ته مه ځئ. ټولو مړو له هر وخت دی چې د اختر پر ورځ به نه دی بابا له مبارکۍ لازم. بابا چې کټ کې پروت و، جامې یې ورته نه بدلولې، څښا بینتې ته بابا له د 50 روپو دارونه راوړل، دواګانې چې خدای پاک ایمان یې نصیب کړي نو بابا له خو دغه دواګانې کول ایمان نصیب نه، مطلب یې دا چې خلاص مې کړې. خدا خو ویلي نه چې خدای ماته خلاص کړي، دا ویلي چې خدای زر رخصت کړي، ایمان یې خدای نصیب کړي. هلکه بابا څنګه یاره دوا ورته کوي چې خدای ایمان نصیب کړي. داسې وایه چې دوا ورته کوي چې خدای پاک زر قبر له ورکوي. خو په دې خفه کېږي، لفظ دې بدل کړه. نارې دا وې اوس بابا لازم مبارکۍ له ولازم قبر له. الله اکبر. د بابا باندې چې ستا هغه مونځونه پورې دي، روجې پې پورې دي، حج پې پورې دي، هغه غاړه وله ولې نه خلاصوي چې مبارکۍ له ولځې. بابا هم غټ مجرم و. کوم بابا چې حج پې فرض و نه دي کړی هم غټ مجرم تللی دی. کوم بابا چې مونځونه پې فرض و نه دي کړی ځان یې قبر تندې له لېږلی دی. کوم بابا چې روجې خوړلې دي د جهنم کنده کې په قبر کې پروت دی، ظلم هغه ځان سره کړی دی. جهداد دی و، مال دی و، حج در باندې فرض ولې دی نه کوو؟ روجې در باندې فرض ولې دی نه نیولې؟
زکات در باندې فرض ولې نه ورکولې؟ اوس حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي حتی اذا بلغت الحلقوم چې مرای ته رساره وخېږي لفلان کذا و لفلان کذا، د فلان کې دا شی ورکړي، فلان کې دا شی ورکړي، وقد کان لفلان اخواتې مې د فلان کې وي. زمارونو ته خپل جون خیرات او صدقه وکړي، دا نه چې مولاله ورکړي، غریبانو له ورکړي، جومات کې ولګوي، صدقه وکړي. او اخري ټکي د اختر ورځ خو تېره شوه، خو چې اختر مانځله راځئ ساربلان دی دا یاد وساتئ، نوې جامې واغوندئ که نوې دي پاکې واچوئ، خوشبویي پورې کړئ، اختر جومات ته په وخت باندې راځئ، او چې لمونځ شي نو مانځه نه پس دا خطبه چې زه لګیم دا اورېدل واجب دي، دا اورېدل واجب دي. د دې خطبې ته چې څوک حساب نه شو کېنهناسته دا مې ګناه شو لکه چې د اختر مونځ پرې واجبه ویل نه کي. او بیا په ښي طرف راتلل پکار دي، په ښي طرف واپس تلل پکار دي، یو بل له مبارکباد ورکول پکار دي، یو بل سره مینه ورکول پکار دي. اختر دی چې یو بل سره پرې روانې روغې شي، نو کله چې یو بل سره روان وي بغضونه لر کړئ، بغض حسد لر کړئ، دا ونه وباسئ. د عرفات په میدان کې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي الله به ګناهګار مبخي. فرشتې وي دا خو فلانکي ګناهګار دي، ګناهګار وي د دې پاکو د خلکو دا ګناهګار هم ورسره بخم. خو چې د چا په زړه کې مسلمان سره بغض او حسد وي د عرفات په میدان کې الله نه بخي. لیلة القدر په شپه هغه مخصوص وخت کې الله د هر چا دعا قبلوي، چې هر څوک دعا کوي ګناهګار یې کوي، خو چې د چا په زړه کې مسلمان ته بغض او حسد وي د لیلة القدر په هغه مخصوص وخت کې د هغه انسان دعا هم الله نه قبلوي. وباسئ هغه د بغض حسد، رشتهدارانو سره، دوستانو سره، ګاونډیانو سره چا روانې دي پیغلو کوئ سلام علیکم راځه مې بخلې او ما هم بخه چې روغه راشي. کسي یخنین پې راله زمونږ ورونه دي، الله پې عذاب راوستلی خو بیا هم زمونږ ورونه دي، مونږ به سره تعاون کوو. او بعضې پکې لکه عذاب ته نبي علیه السلام ته یو پیغمبر هغه متعلق قومو الله ته عذاب فیصله وکړه، فرشتو یې یا الله چې په دې کې خو 80,000 کسان نیکان دي، ته 40,000 ګناهګار دي، دا 40,000 به مړه کړي، دا 80 سره مخکې مړه کړي، په ټولو عذاب راوست. نو بعضې پکې نیکان بني، نو دا کیمپونه لګېدلي د زړه د اخلاص نه پکې صدقه او خیرات پکې بیا کوي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اے پروردگار زمونږ د رمضان دا روزې په خپل دربار کې قبول کړي. الله که چا مسلمانانو تراویح کړي دي، ختمونه کړي دي، الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله که چا اعتکافونه کړي دي په خپل دربار کې قبول منظور کړي. څومره عبادتونه زمونږ بس عبادت دي، خو که معمولي غوندې عبادت هم چا کړي الله یاد کړي، د رسول پاک درود شریف یې ویلي، پروردګاره دا ټول زمونږ په ډېرو دي چې همدې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الہ العالمین ته مونږ بار بار د رمضان روزې راوستلې کړي، الله بار بار را باندې راوستلې کړي. یا الله مونږ ډېر ګناهګار یو، زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. یا الله مونږ واړه ګناهونه، لوی ګناهونه، نوې زاړه هر قسمه ګناه مونږ کړې ده، او اقرار کوو پروردګاره ته ګناه، دا نه وایو چې نم ده کړې، الله کړم ده ګناه، هر چا د خپل وس مطابق لږه ده که ډېره ګناه کړې ده. الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله زمونږ ستا رضات نه بل اثره نشته. پروردګاره تا په دغه قومونو زلزلې راوستې او په زرګونو خلک دې پکې مړه کړل. الله په یو جټکا دا دنیا روانولی شي، په یو جټکا دا ټول مسلمانان وجلی شي. پروردګاره مونږ جزان یو، پروردګاره مونږ بې څوکه یو، پروردګاره مونږ بې کسه یو، پروردګاره ستا د ذات نه بغیر زمونږ بل اثر نشته. الله که مونږ څوک کوي نو مونږ تاله درمنډه وو، الله که مونږ څوک بېعزته کوي نو مونږ تاله درمنډه وو، الله که په مونږ تکلیف راځي نو مونږ د یا الله چغه وایو. الله ستا نه بغیر زمونږ اسره بله نشته، ستا نه بغیر بله مأواز نشته، ستا نه بغیر زمونږ بله ټکانې نشته. پروردګاره زمونږ مغفرت نصیب کړې، الله زمونږ ګناهونه مانځه معاف کړې. یا الله چې څومره مسلمانان دي په افغانستان کې، په عراق کې، په کشمیر کې، په فلسطین کې یو ځای بل ځای، یا الله د مسلمانانو امداد وکړې، یا الله ته حفاظت وکړې. پروردګاره کوم مسلمانان چې په د کافرو په قیدونو کې بند پراته دي، الله هغوی به ګورې نن دغه خلک چې د کافرو د هغې خلکو چې کوم الله سره شرک کوي، کافر دي، د هغوی په جیلونو کې چې کوم مسلمانان پراته دي، نن به ستاسو دعا ته غریبانان په تمه ناست دي چې اختر کې به موږ د مسلمانان دعاګانې کوي. پروردګاره هغه مسلمانان خو د کافرو د بند نه خلاص کړي. یا الله هغه قیدیان چې د هغوی د لاس نه هغه کافر قرآن شریفونه اخلي په ځمکه ته غورځوي، د هغه قیدیانو مخکې قرآن شریف راغلی په ټټو کې غورځوي. یا الله د هغې قیدیانو ته مل شي، الله ته مخلص نصیب کړي. الله مسلمانان چې څومره د ذلت په ژوند کې دي، الله د ذلت د ژوند نه وباسي. پروردګاره که امریکا ده، که برطانیه ده، که نور کافر دي، الله ستا په دربار کې سوال کوو دا مسلمانان کې الله ایمان ور نصیب کړي.
او که ازلی بدبختی ایمان په قسمت کې په خپل قهر تباہ و برباد کې. یا الله په دغه خلکو زلزلې راولي، الله په دغه خلکو آفتونه راولي، په خپل قهر تباہ کې. د ټولو مجاهدینو الله امداد او نصرت نصیب کړي. یا الله چې څومره مریضان دي ته ول شفا ورکړي، الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، کله چا یو بل سره روان وي دشمني طرف غني والله پر هغه باندې بدل کړي. الله زمون د حیا خیال وساتي، د حیا حفاظت مو کړي، الله د عزت حفاظت مو کړي، الله د مال حفاظت مو کړي، الله د ایمان حفاظت مو کړي، الله د نیکو اعمال حفاظت مو کړي، الله د وجدون حفاظت مو کړي، الله د مقدمو د هسپتالونو نه او د سخت مرضونو نه الله په امن کې وساتي. پروردګاره د دواړو جهانو د مبارک لاس د حوض کوثر به نصیب کړي، الله د هغې د جنډې لاندې جنت ته بوتلی کړي، د ځان قدر او د قبر د عذاب نه مساتي. یا الله دا چې مجلس کې څومره خلق ناست دی، الله د نورو کلو نه راغلي دي، د باندو نه راغلي دي، د میرو نه راغلي دي، د کلي نه راوتي دي، پروردګاره قدمونه یې غشتي دي. الله خالص تا د رضا لپاره مونږ ټول راوتي یو. نو یا الله مونږ بخلې شوی قوم واپس کړي، الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. مونږ تا ته محتاج یو پروردګاره، ته هېڅ چا ته محتاج نه یې. الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. پروردګاره زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانه دي په سرونو د حیا د پردې څادر واچوې. پروردګاره د رسوایۍ او د ذلت نه وساتې، د حیا جملې نصیب کړي. بعضې ملګرو د دعا درخواست کړی دی، دو کوي چا دعا درخواست کړی دی او حاجتونه تا ته الله معلوم دي، الله حاجتونه پوره کړي. کوم مسلمانان وروڼه چې عمرې له تللي دي یا زمونږ د کلي بعضې وروڼه د بیت الله خدمت ته تللي دي یا چا د حج داخلي کړي دي، منظورۍ راغلي دي، الله د ټولو د بیت الله حج نصیب وګرځولی کړي. او الله که چا حج نه دی کړی یا کړی دی، پروردګاره زمونږ په قسمت کې د بیت الله حج ډېر ځله ولیکلی کړي او مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلی کړي. پروردګاره ته رانه راضي شي، الله د خپل غضب او د خپل قهر نه په امن کې وساتي. کوم مسلمانان چې مړه دي خصوصا په رمضان کې پروردګاره ته مغفرت نصیب کړي. مونږ ته زمونږ کشرانو ته د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کړي. رب ذوالجلاله دا ټوله جمع په دې پرله کې چې څه حاجتونه شریعت سره موافقه حاجتونه ورته پوره کړي. الله زمونږ دا جمع مه کندموه، الله زمونږ دا جمع نورم زیاته کړه. الله لویه جمع ده، د لویې جمع دعا الله تقبلې او الله د ډېرو بزرګانو را روانه جمع ده. نو پروردګاره زمونږ دا جمع نورم زیاته کړي، الله ته مه کنډمې. او څومره مسلمانان چې راځي الله ته به دومره اجرونه ورکړي چې څومره ستا په علم کې دي، دومره د دنیا خیر ولا ورکړي چې څومره الله ستا په علم کې دي، دومره ولا حلال رزق ورکړي پروردګاره چې څومره ستا په علم کې دي. او زمونږ د کورونو نافتونه بیمارۍ ربنا الله لرې کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.